اول خو الیکشن ته راتلی نسې ملا ټوکی مې د مات کړی د وچیا په کټ په پروت دی مروتو چوکو ته اول خو راتلی نسې اکرالې کچو ته به تکلیف کړه دولتونه وړي دي تا یې ما جایدادونه وړي دي په څه شي نه وړي دي انګریزانو سپي به دې لمبول ما نه پېژنې زه د حاجي میرزعلي خان سپایي تا ته پته شته ما پلار حاجي میرزعلي خان سره برطانیه انګریز خلاف 10 کاله جنګ کړی ده جهاد یې کړی تو ما پلار یې چې رکاوټ نسې جوړېدی کتا دا خیالي چې دا مجاهدین به ستړي سي دا مجاهدین به وډار سي دا مجاهدین به حوصله واچوي دا تو په خیالي دنیا کې پروت دی خیالي دنیا کې لس میاشتې موږ تحریک وچلاو هر قسم سازشونه دې وکړل افسران دې استعمال کړل پلیز خبرې نه پلیز سرکاري افسران دې استعمال کړل سرکاري افسرانو خپله اتارټي او دا د قوم امانت او د قوم کرسی غلطه استعمال کړه دا بدمشانه غونډګان استعمال کړل دا مشتا په بدمشانه غونډګانو باندې دمکیانې راکړې ما ته پته ده گواهان دلته ناست دي چې تا هغه دهشتګرد چې ته یې ګرځوې یو دهشتګردو ته دې پیسې ورکړې وې دوه کسان وو چې کوم ګروپ نه تعلق ساتو زه به هغه ګروپ تشوم او جوانان به تشوم په یوې ګنټې نه بعده زه دې په مړولو او موږ خلوتلي دغه ته یو چې د شهادت هغه ګولۍ چې په تقدیر چې ماته لیکلي دې ته انتظار کوو چې هغه څه ما راځي ما په سینې به لګي ته سوچ کړه ته له مرګ ډارېږې اوس ته وایه چې د دې خاورې بچیان او نوجوانان او مشران دا بل مرګ نه ډارېږي دا تا ایمان او عقیده خرابه ده ته زورور نه یې زورور هغه ده چا 24 घंटे मन चे यो सेकंड फासला नसता او په ووم ځکو په واسمانو چې هر وخت دا ناره پورته کېږي په جوماتو چې الله اکبر زورور یو الله د بل نسته ده زه چې لمانځه چې څمال جومات ته لمانځه ته لاړ شو دوره زه لمانځه ته نسه داخلېدلی دوره مال مونځ نه کېږي چې ما تدبیر اولا نه کړی نیت وال چې الله اکبر دغه دا معنه ده چې زورور صرف یو الله د بل نسته ده زه دومره بېایمانه او دومره بې عقیدې سړی نه یم چې لمانځه چې ټیټېږي بیا وایي چې زورور الله ده
چرچګېږي بیا وایم چې زورور الله ده چې کفلي خدای ته د کفلای مخ په خټو چېږدوم بیا وایم چې زورور الله ده چې د کفلای مخ له خټ ور پورته کوم بیا وایم چې زورور الله ده چې بیا چګېږي بیا وایم چې زورور الله ده چې زه کور چې بیا چګېږي وایم چې زورور الله ده چې زه له مور پیدا کېدلم مولوي صاحب یې ما په غوږ کې دا ناره لګولې ده چې زورور الله ده بیا زه تا څرنګې زورور تقسیم که ګیدړه ته چلنج درکوم تا یې ما دولتونه وړي دي تا یې ما جایدادونه وړي دي په څه شي دې وړي دي انګریزانو سپي به دې لمبول تا ته مربي انګریز ولې درکړې وې انګریزانو ته به دې اسب لمبولې تیارولې به دې نوکان به دې ورپرې کول دا مربي په څه شي موندلې دي دا به انګریزانو مشرانو ته افسرانو ته په دوه پښې ناست و دی به په تکیا درته پروت و ته به مخ ته په دوه پښې په مځکې ناست و چلم به دې ورته ډکاوه بیا به چې چلم چې معمولي فرق و بیا بې حالته درکړه به بدالې وګړېدلې تا زه نه پېژنم تا زه نه پېژنم ته به ما نه پېژنې ته ما نه پېژنې ته ما نه پېژنې زه د حاجي میرزعلي خان سپایي تا ته پته شته ما پلار حاجي میرزعلي خان سره برطانیې انګریز خلاف 10 کاله جنګ کړی ده جهاد یې کړی ده ته ما نه پېژنې تا ته دې خاورې غلام ابن غلام درشي بیا ورته انعام څوک ته انعام په دوره خندنای ده دوره خندنای ده دوره خندنای ده دوره خندنای ده دغو خلکو غرق کړې نور دې غرق کوي دا وړي چې مروتو چوکو ته ور خو راتلی نه شي کرالې کڅو ته به تکلیف کړه تاسو کڅو ته به تکلیف کړه په ورستو انګیو په ټماټرو باندې دا مجاهدین ولي اول خو الیکشن ته راتلی نه شي ملا ټوکای مې د مات کړی د وچیا په کټ په پروت ولې چې ته د دغې خاورې غاصب و جابر و ظالم یې تا سره ما پټي لانجه نشته څرنګه حاجي میرزعلي خان هغه هندو وه چې مسلمانه سره نام یې په چېښه اسلام بیبي بیا هندوانو یوړه چې اسلام دې ولې راوړ بیا یې ظلم پکاوه بیا دا حاجي میرزعلي خان غیرت په وکړه چیک شو انګریز خلاف جهاد شروع کړ په اسلام بیبي باندې چیک شوی و او ټولې برطانیې ته یې شکست ورکړ دا مجاهدین ما مخکې ته ویلي وو چې زه یې تاسې مخته خلکو یې دغو شاته مشرانو زه غلام یې پښو ګرد یې نه یم خو دغه خلکو ته دا میسج ورکوم چې تا ته ما شپېته وار دا وویله چې راشه 15 اکتوبر نه مخکې مروت کانال افتتاح ته وکړه زه به لونګۍ په ترسره وم زه به د غاړې ته هارونه ور اچوم
او شاته به زه باډیګارډ ګنمین غوندې تر پسې روان یم خو ته یې موږ د قوم او د دغه خاورې دا خبرې نار وې زه نه پوهېږم چې ته یې ولې نار وې اوس رایسه دغه میدان ته رایسه ټولو مروتو بیټنو وزیرو مشران به یي او دا مجاهدین به یي سکور به یې ګلانو تر سره ډکوو دا ټول مروت او بیټنایه وزیر به تر پسې شاته یي او ته په مخ ته یې او یې مروت کنال هغه تانبې چیګې کا خړې اوبر خلاصې کا خو ته ولې دا نه منې دا خبرې ته ولې نه منې